زما عزتمندو حاضرین و سامعین و مسلمانانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت مخکې خطبه کې داغه بیان شو۔ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغه مدینه طرف ته روان شو، بس داغه نه چې مدینه کې دي ته امن او مشرکینو دارالندوه کې یو میټینګ کو یو شورا یې جوړ کړه چې دا خلک اسنه چې مدینه کې یو قوت جوړ نشي، نو دیو جنا مشرکین په دارالندوه کې دا خبره پیش کړه چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قتل نه بغیر بل علاج نشتا، چې دې قتل شي نو موږ ته بلار کولو شي او د اسلام دعوت چې دې هغه به ودرېږي، مسلمانان به نور مزید هغه به مضبوط نشي او اسلام به ختم شي۔ نو دیو جن دی د مختلفو قبایلو نه خلق راجمع کو او دارنګي د شپې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه د دی د ګیره او دارنګي هغه نه غیر چاپیره کېدو تجویز پیش کو چې مونږ با د شپې په دې پیغمبر باندې حمله کوو۔ نبی صلی الله علیه وسلم ته د مشرکین د دې میټینګ نه بعد جبرئیل علیه السلام راغی او خبره ورکو چې رب العالمین دته د هجرت اجازت ورکړي دی او دې ورته وی چې بیګاش په خپل بستر باندې نسملې۔ امام ابن قیم رحمت الله علیه په خپل کتاب د سیرت کې زاد المعاد دویم جلد کې د دې خبره تفصیل کړي۔ نبی صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته تشریف یوړو چې دې ځنه د هجرت پروګرام برابر کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا لا وړوا داوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غرمه په وخت کې زمون کور طرف تراغه او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته چا اطلاع ورکړه چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی۔ نبی صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې نه راتلو چې ابوبکر رضی الله عنه په شو چې د غرمه په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی، نو معلومیږي دا چې غټه خبره ده۔ نبی صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته داخل شو داغي اجازت طلب کړي شو، بیا کور ته داخل کړي شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خپل کور ستا کور کې چې کم کسان دي دا اخوا کدا ته یو دراز خبره کوم اورته چې دا خپل کسان دي د کور کسان دي۔ نبی صلی الله علیه وسلم وتوي چې ماته د هجرت اجازت ملو شو۔ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وتا زما مور او پلار د پتا باندې قربان شي، آیات سره ماته اجازت ملو شوی د هجرت۔ نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې او زب تب ما سره یوځه هجرت کې۔ ابوبکر رضی الله عنه ورته چې دا دوه خانی دي دا ما ساتلی دي، خسر به می ساتلی دي او دې د پاره می ساتلی دي، دا یو ستا شو یو زما شو،
نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی دا سورلی د ناخلم خو د دې قیمت په در کومه. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې مونږ په جلټه سره دې لپاره سامان د سفر او د تجارت تیارولو او یو تیلې کې امدا کې خودو. اسماء رضی الله عنها چې دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور دا هغه د خپل املاک کمربند وشلولو او پاغي باندې د دې تیلې خلو تړله. ځکه دې ته ذات النطاقین وی. صحیح بخاری کې دا راځي. دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور تراغه او د شپې انتظار وکاو. دې طرفنا د قریشو چې کوم مشرکان ټول ورځ اغي ته سکون نه راتلو او په دارالندوه کې چې دی کومه فیصله کړې و پاغه باندې د عمل درآمد د پاره فیصله او پروګرام جوړولو. په دې غرض سره دی یولس کسان منتخب کړل دې د پاره چې هغه کې ابو جهل مو، ابو لهب مو، امیہ ابن خلف مو، چې دا کسان په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حمله کوي. دا یولس کسان د مختلفو قبایلو دی چې کله د شپې تیاره راوغوړې ده نو فوراً د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه محاصره شو، غیر چاپیره شو او په دې انتظار کې چې اوس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ودکیږي او موږ په اچانک حمله کوو او داغه کار به ختمو. هر کله چې شپه نیمایي ته ورسېده او دا دې د عمل د فیصلې وخت راغی نو دې مجرمانو ته دا یقینو چې دینه بعد محمد صلی الله علیه وسلم او داغه د منونکو نام او نشان به ختميږي. الله پاک نبی ته د دې خبره تذکرہ کوي سورته انفال کې چې تا ته ګوره پته نه و او کفار استا په خلاف څومره چلونه جوړ کړو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ کافرانو استا په مقابله کې چل جوړ کړو دې د پاره چې تا بند کی تدبیرونه کول تا قید کې واچي او یقتلوک یا تا وجنی او یخرجوک یا تا د ملک نه وباسي. الله فرمای ويمکرون ويمکر الله والله خير الماکرین. دې کافرانو استا په خلاف باندې پیغمبر چلونه او مکرونه جوړول خو الله تدبیر کو ده او رب العالمین غره د تدبیر کوونکو نه دی. د الله تدبیر چې دی هغه ډېر مستحکم او مضبوط دی. هر کله چې د فیصله د کفارو وخت را نږدې شو نبی صلی الله علیه وسلم سیرت ابن هشام کې دا راځي اول جلد کې علی ابن ابي طالب رضی الله عنه ته وی چې زما صادر واغونده او زما په بستر باندې ته ودشه. نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته خپل صادر ورکو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بستر باندې هغه ودشو او دا تسلی ورته چې هیڅ فکر ونه کی دا خلق دا ته هیڅ نقصان نشي رسوله. سامانتونه مت حواله کل چې دا امانتونه په پلان کې ته حواله کی زمونږ د تلو نه رستو. د دینه بعد د الله په حکم سره نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتو په داسې حال کې چې مشرکان ټول د کور نه غیر چاپیره دي. نبی صلی الله علیه وسلم یو موټه خور راواغستی او بهر چې کم مجرمان او مشرکان ولاړ دي لګي لګي خور بیدار یو په سر باندې اچولې. دې سره الله پاک داغي دا نظر ختم کو. نبی صلی الله علیه وسلم یې اونلیدو او داغه د لیدو نه قاصر شو. دا د الله د نبی معجزه وا او نبی صلی الله علیه وسلم دا آیات د قران کریم د سورۃ یاسین لستو وجعلنا من بينهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون.
د دې مخه ته او د دې شاته مونږه پردي ګرځولې دي او دې په دې پردو کې پټتي او دې هیڅ نه ویني. امام ابن قیم رحمت الله علیه زاد المعاد دریم جلد کې د دې تفصیل کړي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې په تیاره کې د دې ګیراو د مشرکان نه راووتو نو نیغ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړو او هغه ځان سره روان کو او د غار ثور طرف ته روان شو. غار ثور چې دی دا د مکې نه یمن طرف ته د لار تلې د مدینه طرف ته نه دی، یمن طرف ته دی. نبی صلی الله علیه وسلم شاید دی وجه نه غار ثور اختیار کو چې دا سیټ تلار باندې دی، چونکه مشرکین با د مکې ټول لارې چې مدینه ته تللی دی هغه به ساری تالاشي به اخلي او دا لار سیټ طرف ته ده، دا یمن طرف ته ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم دې طرف ته روان شو او غار ثور ته لاړو. ډېر اوچت غار دی برا او ډېر په تکلیف سره سړی هغه ته کوزیدي شي. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل سفر رخ ابتدا کې داسې بدل کو چې مشرکان هغه ته رسایو نه کی. کله چې غار ثور ته ورسېدو الرحیق المختوم کې مبارک پوری سے لیکي الرحیق المختوم کې د سیرت کتاب دی چې د شپې په تیاره کې انتهایی مشکل لار دی پار کړه. چې کله غار ته ورننوتل نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی د الله رسول ته بار ودرېګا زدن د ګورم غار صفا کوما پدې کې کم سوراخونه سوړي موړي هغه بندوما. نبی صلی الله علیه وسلم بار ولاړ دی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دند غار ته ورننوتو او یو سوړو چې هغه خپل صادره اوښلو او دا هغه خلې په بند کړه. اوس بیا هم په دې غار کې دو سوراخونه نورم مزید پاتیو. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویرا دند شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی ستړیو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دغه سوړو کې خپل پوندې کې خو دی او نبی صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق طرف ته ډډو والا ود شو. دغه وخت کې د سوړو کې یو زهريلا شیو یا مارو یا بل یو شیو هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وچی چلو او ډیر سخت تکلیف سره مخامخ شو. ولیکن خوځیدونه اسنه چې د الله د نبی خوب خراب شي، خوب نه بیدار نشي، آرام د الله نبیو کی. لیکن به اختیار داغه د سترګو نه اوخ کې روانه وي د ډیر درد د وجنه هغه اوخ کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې پریوته نبی صلی الله علیه وسلم را بیدار شو ته وی دا سیدی ابوبکر ولی جاړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی زما پلار او مور دې پتا قربان شي چې زه سوچي چلم. نبی صلی الله علیه وسلم هغه زیبانه لاړې ولګولې خپل لاړې او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه درد غلی شو. الله رب العزت هغه له صحت ورکو صحیح شو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم د غار واقعا ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها بیانې چې کوم صحیح بخاری کې راغلی ده. نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق چې کله د غار ته ورننه وته نو په دې غار کې دی درېش په تیرې کړې. د شپې دی ته عبد الله ابن ابوبکر ورتلو. د ابوبکر رضی الله عنه یو زوی عبد الله په نوم باندې او ډیر زیات ذهین او سمجھدار نوجوانو. د شپې په تیاره کې به ورتلو او د قریشو حالات به ته بیانول چې قریش داسې خبرې کوي، داسې پلانونه جوړوي، ستاسو په سرونو باندې دومره انعام خو دي. او دارنګه د شپې په تیاره کې به بیا واپس راغی مکې ته. هر شپه به دې ته د مکې د خلکو رپورټ پیش کوو. نبی صلی الله علیه وسلم
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې غار کې وو 3 شپې او 3 ورځې. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دی راووتل نو مشرکان پوښو چې کله وکړو چې بستر باندې علي سه پروت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بستر باندې پیغمبر علیه السلام نشته، پاغه باندې علي رضی الله عنه د دې را پیسو ورته وی غستا ملګری څه شو بما ته صفته نه لګي ډیر زیاته وخلو دغه وخت کې، لیکن هغه ورته ما ته علم نشته. بیا سیدا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته لاړل، دروازه وټکوله. اسماء بنت ابي بکر هغه راووته، ورته وی ابوبکر چرته دی ما ته پته نشته. ابو جهل رامکه شو، په مخ باندې ولې زوردار سپېړه ورکړه چې داغه د وجنه داغه والد غوږ نو غورځیدا. سیرت ابن هشام کې دا خبره تفصیلی ذکر کړي. دینه بعد قریشو وې چې دا دواړه یاران د مکې نه وتی، لہذا ټول لارو باندې خپل سکیورټي او خپل حفاظتونه مضبوط کړي او اعلان وکړو چې دا دواړه چا ژوندونی ول یا یې مړه راوستل نو د هر یو کس په عوض کې سلسلو خان دي، یعنی 200 خان ورته به تور انعام ملاويږي. زما عزتمندو دا هغه وخت چې مکه کې خلک انتهایی فقیرانو او بیا داسې انعام اعلان چې وشي نو خلک هر یو کس غواړي چې دا انعام حاصل کړي، یو د بل نه مخکې کېږي چې دا انعام په څه طریقه باندې به حاصل کړي. مشرکین مختلف لارې ولټولې، هر سوړه، هر غار، هر درا، هر لار دی پرې نه خودا، مگر هغه پسې دی وګرځیدل. آخر دی غار سور طرف وکړو. غار سور ته چې کله رالل او نږدې ګرځیدل، نه ابوبکر صدیق دی غار کې سر داسې اوچت کو چې وی کته چې دا خو زمون په تلاش کې خلک راوتی دي. نو فکرمن شو، وی دا الله رسول کدا خلک لاندې وګوري نو مونږ به وویني. نبی صلی الله علیه وسلم ورته پروا مکه. بخاری مسلم کې راځي یا ابا بکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما، ستاسو ګمان دی پاغه دو کسانو باندې چې الله تعالی دا غي درې ملګری دی. زمون مدد به الله تعالی کوي، الله به زمون نصرت کوي، مدد به کوي. فکر مکوا، لا تحزن، غمجن کېږه ما. او د دې په باره کې الله پاک دا خبره فرمایلی و الا تنصروه فقد نصره الله. رستو سورته انفال توبه کې دا آیت نازل شو، که تاسو د رسول نصرت او مدد نه کوئ نو الله پاک د مدد کړی دی. کم وخت کې کله چې 2 کسان دي او مقابل کې ټوله دنیا ده او د دې په سر باندې لوی انعامونه مقرر شوي دي. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. کله چې کافرانو دی راوخ کل د خپل ملک نه او 2 کسان دي او په غار کې دنه دي، هغه وخت کې چې رسول الله خپل ملګری ته وي، ملګری اسوک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. دا ابوبکر صدیق رضی الله عنہ لوی منقبت ته پدې کې چې قران کې الله پاک د رسول الله د ذکر سره داغه ذکر وکړو او د نبی صلی الله علیه وسلم صاحب او خاص ملګری اختیار. دا د ابوبکر صدیق لوی شان دی. ټیک ته علی رضی الله تعالی عنہ د مرګ په بسترې باندې فکرې ده او سخت تکلیف سره مخامخ شوی دی، خو لیکن ابوبکر صدیق هغه شخصیت ته چې د مرګ مخې ته ورغلی دی، د مرګ مخې ته ورغلی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص ملګری ورته وی لا تحزن ان الله معنا. غمجن کېږه ما، الله زموږ ملګری دی، هیڅ فکر ونه کې. الله په خپل سکینه او آرام نازل کړ او په داسې لښکرو سره الله د دې تایید او مدد وکړو چې تاسو نه لیدو او کلمه د کفر الله پاک ختم کړه او کلمه د
توحید او کلمه د الله او د الله دین همیشه اوجت پاتې شو. کفار په خپل دسیسو کې ناکام شو. هر کله چې 3 ورځې او 3 شپې په غار ثور کې دي تیرې کړې، الله پاک په دې طریقې سره د دې حفاظت کو. عامر ابن فحیرہ د ابوبکر صدیق آزاد کړی شوی غلامو. عامر ابن فحیرہ د مخکې د طفیل ابن سخبرہ داغه غلام پاتې شوی دی. اسلام راوړو عامر ابن فحیرہ، په اسلام کې د ډېر سخت تکالیف مخې ته رالل او د هغه وخت مسلمان دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې درس کو صحابو ته. اولنې مدرسه د اسلام په مکه کې دار ارقم د هغه وخت ابتدایي مسلمانانو کې دی او سخت تکالیف ورته د کفارو د طرف نه رسیدلیو، تر دې پورې چې په صبر او استقامت کې دې ضرب المثل ګرځیدلی. عامر ابن فحیرہ دغه عامر ابن فحیرہ براتلو ګډي بيزي به سرول او دیله به د 3 شپې احوال به مرول او په به مل راول. د خپل ګډو بيزو په به رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق باندې اسکل او د دې د هر طرف نه حفاظت وکاو. تر دې پورې چې د تاریخ کتابونه لیکي چې د ابوبکر صدیق غزوه عبد الله ابن ابي بکر براتلو د شپې نو داغه د قدمونو نشانه به ورانولې په لار باندې دو. عامر ابن فحیرہ چې اسنا کفار په دې قدمونو باندې رانش او دی گرفتار نکی، لیکن هغه عامر ابن فحیرہ چې هغه د الله د نبی حفاظت کو او د الله د نبی د خاص ملګری حفاظت وکاو، نو الله داغه د لاش حفاظت هم کړی. صحیح بخاری کې د اورور روایت دی چې بیر معونه ته چې کله دا کسان لاړل او بیر معونه کې شهیدان شو، دي سره دوکاو شو. په دغه شهیدانو کې یو عامر ابن فحیرہ دا د هجرت په 4 کال باندې دا واقع شو چې هغه ډېر صحابه کرام او قراب کې شهیدان شو او مشرکین وسره دوکه کړي و. نو عامر ابن فحیرہ پکيو او په خپل عامر ابن طفیل بیان کوي چې عجیبه سړیو چې کله دې قتل کړی شو او په نيزو والے شو، نو چغه والا فست ورب الکعبه، زه کامیاب شم د کعبه پر رب دې قسمی، کامیابی ته ورسېدم. او کله چې نيزه مونږ راو وستا نو مونږ د لاش بیا ونه لیدو، بلکې ملائکه اوچت کو تر اسمانه پورې او زمونږ د سترګو نه د لاش غایب شو تر دې پورې چې دې ملائکه دفن کړي. د بعضی روایتو کې راځي الله داغه د لاش دومره حفاظت وکړو چې دا الله د نبی حفاظت یې کړو، الله داغه لاش د کافرانو په لاس کې رانه وستو، بلکې د ملائکه په ذریعہ الله داغه د لاش حفاظت وکړو. او نبی صلی الله علیه وسلم ته په ذریعہ د وحی باندې دا خبر راغی چې دا کسان شهیدان د بیر معونه په جنت تلاړل او جنت کې تمنا او ارزو کوي کاش زمونږه غرونه په مونږ باندې خبر شي چې دنیا کې اوسېږي. بلغوا عنا قومنا انا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. زمون قوم ته زمون د طرف نه دا پیغام ورسوي دغه شهیدانو د بیر معونه په برزخ کې په جنت کې دا ارزو کوله چې الله زمون قوم ته او زمون مسلمانانو ملګرو ته بسوک دا پیغام ورسي چې مونږ رب العالمین سره ملو شو، الله مونږ ناراضي دي، مونږ د الله ناراضي. الله دا غي پیغام نبی ته راورسو او نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا غي پیغام ورسو چې تاسو غرونه چې کم شهیدان شوي دي هغه جنت کې دا تمنی کوله، دا ارزو یې کوله. نو عامر ابن فحیرہ په دې کې ډېر لوی کردار ادا کړی او د دې هجرت ملګری و د الله د نبی هجرت کې وسره ملګری او یو مشرکو عبد الله ابن اریقیت چې نبی صلی الله علیه وسلم دلته مزدوری ورکوله او دا امینو مشرکان اگر چې هغه زمانه کې مشرکان وو لیکن خپل لوز باندې بکلکو دله دا مزدوری ورکوله چې دې په لارو کې ډېر ماهرو لارې به برابرول خلکو ته
نبی صلی الله علیه وسلم ورته وي چې مونږ ته بلار برابرې خپل وخانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کوم وخانه نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق سره وي هغه دته حواله کړی عبد الله ابن اریقیب ته او ورته وی چې دریش په بعد غار سور سره نږدې یو ځای ته تراشي عین فکس غار ورته نو خودو د احتیاط د وجنه سره د دینه چې پاغه باندې سو د دې اطمینانو کان خریتا هادیا دا ډیر ماهر او پلار خودو کې نو بیا دې دریش په بعد راغله دي او دیته وخانه راوستي دی او به دې ته لار سم کړی دا چې د دریاب په غاړه غاړه باندې تاسو مدینه طرف ته لار روانه کې په دې طرف ځه اگر چې دا سړی د اسلام په باره کې تذکرہ نه دراغلی عبد الله ابن ارقید باره کې دومره بخاری کې راځي وکانه علی دین قریش دې د قریشو په دین باندې اسلام یې نور وړي خو لیکن د رسول الله سره خیانت ونکو او خپل لوز سر ته ورسو او بیا د اسلام په باره کې چرته صحیح روایت با اعتماد سند سره نه دی راغلی چې دا بیا اسلام راوړی دی کنه دی راوړی دا عبد الله ابن اریقیت سره دینه دی حدیث نه امام بخاری ډېر مسلم ثابت کړي یو دنه دا مسله چې کله یو کافر دی او هغه باندې سا د امانتداري خیال وی چې لکه دی راز افشا نه کی او دی په یو لار خودو کې په یو فن کې ماهر دی داغه نه مدد طلب کول شي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنه په دې هجرت کې دا مدد طلب کړي دی او دله بیا داغه اجرت ور کړي دی نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه مدینه طرف ته روان شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم پس پسورلې رستو سور دی عامر ابن فحیرم وسره دی او دا عبد الله ابن اریقیت وسره دی لار وته برابرې دغه وخت کې یو کافرو چې رستو بیا فتح مکه نه بعد اسلام راوړی دی سراقه ابن مالک ابن جاشم چې دا دغه زمانه یو پهلوان او ډیر تیرانداز او مشهور سړیو په جنگ کې مورخین ذکر کوي چې دومره چالاک او مضبوط سړیو چې د سلو کسانو مقابله به کوله د جاهلیت په دور کې هغه یو مجلس کې د خپل قوم ناست یو سړی راغی وی درې کسان مې د دریاب په غاړه ولیدل او زما ګمان دا دی چې دا هم دغه درې یاران وي نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق او دارنګ عامر ابن فحیره وي زما په دا اورته چپ شه اشاره وته پسترو چې خبره مکو دا توریه وکړه چې دا پلان کې دا غینه دا ما لیدلی مخ کې دا نور څوک دی او غلی پاسه دو دی وجنه چې دی انعام کې را سره څوک شریک نشي چې دا 200 خان ز خپل یوازې حاصل کم او په دې انعام کې ما سره څوک شریک نشي سراقه ابن مالک کور تلاړو او خپل وینځ ته وی چې ما د پاره اس جین کا زما اصلحات او دارنګ زما هر سره واخله تورا اصلحات نیزه دا را واخله او هغه غشم را واخله چې پاره باندې ز قسمت معلومه د قسمت معلومولو د پاره ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې مونږ د شپې روانو نو مونږ یو شپه بیداری کړې و یو شپه مونږه خوب نو کړو یو ورځ چې روانو د خلکو زمونږ طلب کو مونږه هیڅ نو لاندې کړې سوا د سراقه ابن مالک نه سراقه ابن مالک په اس باندې ډېر تیز دی بس تللی دی او کله چې ورنږدې شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه شاته وکتل نبی صلی الله علیه وسلم بشاته نه کتل وی یا رسول الله دغه دې مونږ پسې طلب را روان دي خلک او مونږ سره را پیوسته کیږي او رانیسم نبی صلی الله علیه وسلم وته لا تحزن مخه پکېګا تر دې پورې چې دا سړی یو نیزه یا دو نیزه دي تر انځدې شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جړا شو نبی صلی الله علیه وسلم وته ولې جاړي ورته وی زما دې قسمی په الله چې په ځان نه یریګم زه خو یو ځانم یو بدن مې دې لاړ بشم
خو زه په تا یریږم چې د ټولې دنیا د هدایت دپاره الله ته پیغمبر را لېږلې که ته نن د دنیا نه لاړ شي او قتل شي نو دین به پاتې شي. نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، خیرې وکړې دی سراقه ته وی اللهم اکفناه بما شئت، الله د شر نه مونږه بچ کړي. دغه وخت کې د اس په ځمکه کې دند لاړې، د اس په دند لاړې د مخ کې د خپل هغه غشم راوخکل، هغه غشو کې هم د دې خبرې اجازه ملونه شو لکه د مشرکین یو عادت او طریقه و داغه مطابق هم د داغه باوجود هم دا کار وکړو. لیکن کله چې داغه د اس په دند شوي نو دې پوه شو، اس نه راوغورځېدو چې دا په حق پیغمبر دی، بلا سببه زما اس په ځمکه کې خښ شو او دی ته وی تاسو ودرېږئ زما خبره وره، زه سراقه ابن مالکم ما سره کې خبرې وکړي او زه تاسو ته دا ویم چې زما د طرف نه تاسو ته هیڅ بد نه رسیږي، زما د طرف نه هیڅ بد تاسو موندنه کې. نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته ورته وایي چې ما تبتغي منا، موږ نه څه غواړې؟ ابوبکر هو ورته وایي چې ته موږ نه څه غواړې، څه ویل غواړې؟ ورته ما ته پته ولګېده چې دا په حق پیغمبر دی او دی به کامیابیږي او د علاقې به ټولې فتح کوي. ما ته یو لیکلو کې امن نامه زما دپاره راکې، یو امن دپاره یو لوز راکې چې سبا زه هغه خلکو ته خیمه. نبی صلی الله علیه وسلم عامر ابن بحیره ته ووی د تاریخ بعضې کتابونو کې راځي چې په چمړه باندې لیکل وکړل او بعضو کې راځي د کجورې په هغه پړچ هغه پاڼه باندې ورته لیکل وکړل چې دا امان دی د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه سراقه ابن مالک ابن جوشم ته، دا امن الله نبی ورکړی دی، په هغې ورسره امن او لوز نامه ولیکل. بیا چې کله مکه فتح شوه نو دی راغلی و او نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه خپل خط وښودو، وی یا رسول الله دا هغه ستاسو لیکل دي چې ما ته هم د هجرت په ورځ باندې کړي، د مکې د فتح په ورځ باندې وي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته پروا مه کوه، هذا یوم وفاء و بر، دا نن ورځ چې ده دا د وفادارۍ ورځ ده، مونږ بې وفا نه یو او دا د احسان او د نیکۍ ورځ ده، را نږدې شه. سراقه وی فدنوت منه، زه ورته ورنږدې شوم، ما اسلام راوړو. د حسن بصری په روایت کې راځي، اگر چې دا روایت مرسل دی، وی نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی کیف بک یا سراقه، اے سراقه څه حال به ستا اذا لبست سواره کسرا، څه حال وی هغه وخت کې چې ستا په لاسو کې د کسرا د بادشاه هغه بنگړي تاج او لباس پستا سره وي. سراقه یو باندچی سړی دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوشخبری ورکا. کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ د کسرا مدائن خار فتح کړو نو سراقه راووخلو او د انوشیروان د مدائن خار د کسرا د بادشاه هغه بنگړي د سرو زرو او دارنګه داغه تاج او داغه خله دته ورکړه، دته حواله کړه. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې څه حال به استایق سراقه، کله چې د کسرا د بادشاه هغه بنگړي بستا په لاس کې وي نو د بیا فتح مکه کې اسلام راوړی دی. دا د هجرت اوږده واقعه ده. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې لار باندې ډېر په امن تللی دي او بلکې سراقه دا لوز کو چې زبر څوک خبروم نه او بلکې خلکو ته ویم چې په دې لار باندې څوک نشته.